ما ورسره وغورځولې تاسو ما له ورسره راکړه دغه مې د سوري د سپین سر مې ونه شرمول بس چې د وقار خان د شهادت د وفات نه وروسته PK7 خالي شوی په دې باندې په 26 جون باندې په تورواره باندې الیکشن دی. زه په ذات خود په خپله هم د PTI پسې یتلی وم د هغې چې کوم دلته د ضلعې قیادت دی که چیف منسټر دی د هغه سره هم رابطه شوې وه. دا کور یو ځل بیرته معنا د وقار خان د مرګ په وجه باندې اثر دا وشو چې بیرته موږ لامبندۍ ته ملا تړلو ته مجبور شو. دا سیټ زمونږ د دې اپوزیشن زه ګڼم دا د وقار خان یوازې نه زمونږ د خپل هم ګڼو چې او دا زمونږ امیدوارو او زمونږ بخار نواب هم زمونږ امیدواري په ملکي سطح باندې او په صوبایي سطح باندې د PDM حصه نه یو او نه د حکومت سره. نو د مرګ پر اداري صاحب د قانوني لاګو کاغذونه داخل شوي او انشاءالله په 3 تاریخ باندې هغه خپل کاغذونه چې هغه واپس واخلي. قومي وطن پارټي دا غم چې دی د درون غم چې دی خپل غم ګڼي چې د وقار خان د شهادت د وفات نه وروسته PK7 خالي شوی په دې باندې په 26 جون باندې په تورواره باندې الیکشن دی. زه د دې ټولو ملګرو کوم چې نن دلته زموږ سره ناست دي هغه جمعیت العلماء اسلام، جماعت اسلامي، پاکستان پیپلز پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې د هغې خوشقسمتي زموږ دا ده چې د هغې صوبایي صدر حاجي آغا نن زموږ سره موجود دی او قومي وطن پارټي شیرخوا خان د هغې هم دلته کې نن نمایندګي شته. په دې کله نه چې دا اعلان شو چې په 26 جون باندې به په دې الیکشن دلته موږ په لوکل سطح به دې ټولو بسې فردن زه به ذات خود کور ته تللی وم ولې چې ما سره زه به په دوو حیثیتو ګرځېدلی وم چې زه یو د دې کور د فرد په حیثیت او بیا زه صوبایي اډیشنل جنرال سیکرټري د عوامي نیشنل پارټۍ په هغه حیثیت باندې بستلی وم. د دې هغه رویه د دې هغه ریسپانس هغه چې څونه و نو زه تاسو ته نه شم ویلی چې د یو ورو هم زیات ریسپانس دې موږ له دلته کې راکړی دی. د هغې سره سره بیا زموږ صوبایي قایدین او مرکزي قایدین چې هغه په هغه وخت کې په ملک کې نه و د ملک نه بهر و هغې باندې بیا یو ټیم جوړ شوی چې هغه زموږ د انفارمیشن سیکرټري MPA سمر هارون بلور صاحبه د هغې په مشرۍ کې هغه ټیم جوړ شوی او د دې د مشرانو سره کوم چې د صوبې قایدین دي د هغو ټولو سره یې رابطه کړې وه. نو زه د هغې مشرانو خو هغه الفاظ زما سره نشته چې زه د هغې شکریه ادا کړم خو دا دلته چې موږ ناست یو دي به هم زه شکریه ادا کړم او د هغو هم چې دا یو ښه ریسپانس او یو ښه روایت یې قایم کړو او هغو خپل د مرګتیا د ملاتړ هغه اعلان یې زموږ سره وکړو. او دې سره دلته کې دوه پارټیانې چې یو تحریک لبیک پارټي د هغې مشران دي د هغې ډاکټر صاحب دی په 400 کې د هغې مشر دی هغه او پاکستان مسلم لیگ نواز هغو هم زموږ سره د مرستې او د تعاون هغه یې کړی دی. هغو بیا خپل لرز پارټۍ خپل یو طریقه کار هغه وایي چې موږ به سبا بیا خپل پریس کانفرنس کوو په هغې کې به اعلان کوو. نو دغه ټولې موږ بیا ایون د دې پورې چې زه په ذات خود په خپله هم د PTI پسې یتلی وم د هغې چې کوم دلته د ضلعې قیادت دی که چیف منسټر دی د هغه سره هم رابطه شوې وه. د مراد سعید چې هغه دلته کې MNA د دې حلقې د هغه سره هم رابطه شوې وه. هغه به د خپل قیادت سره خبره کړې د اوسه پورې سره ریسپانس موږ لاندې راکړی خو بهرحال د دې ټولو ملګرو د PK7 او د دې پښتنو په وساتت زه هغو ته یو وار بیا اپیل کوم چې څنګه دې زموږ سره مرسته او ملګرتیا کوي نو دغه تعاون اوس هم په تمه یو چې PTI مشران د PTI ملګري هغه هم زموږ سره د دې باندې هغه تعاون زموږ سره وکړي. دا به یو ښه میسج لاړ شي ولې چې حکومت یا به یو ورځي یا به یو کالي خو دغه لږ ټینیور دی. اوس د الیکشن وشو د تحصیل الیکشن وشو په هغې کې دا ټول خلک مصروف او هم ورکر مصروف او هم د پارټۍ مشران مصروف او اوس د کال بعد بیا جنرال الیکشن بیا یو سیاسي عمل دی هره پارټي به ودرېږي او مشران به هلته کې که اتحاد په حواله خبره کېږي که څوک په اتحاد کې کوزېږي او که څوک ځان نه کوزېږي خو جنرال الیکشن دی او هر سړي ته حق حاصل دی چې هغه کوشي. نو زه یو وار بیا د دې ټولو ملګرو کوم چې دلته کم ناست دي او د هغه ټولو مشرانو د زړه د کومې شکریه ادا کوم زموږ سره مرسته او ملګرتیا وکړه. دا کور یو ځل بیرته معنا د وقار خان د مرګ په وجه باندې اثر دا وشو چې بیرته موږ لامبندۍ ته ملا تړلو ته مجبور شو. دا ځل د عوامي نیشنل پارټۍ
انتخابي امیدوار هغه خان نواب ټاکلی دی لکه هغو په دې اتفاق کړی دی عاصم زموږ مشر دی د دې علاقې مشر دی زموږ ورور دی موږ دپاره قابل احترام دی بیا چې عوامي نیشنل کړې ده نو کم از کم پښتونخوا ملیون پارټۍ دا د زمانو نه یو څه وختو کې ډاکټر صاحب د الله پاک وبخښي ډاکټر شمشیر علي خان او وفات شو موږ ټوله پارټۍ دا یو صلاح یې وکړه مشوره یې وکړه فیصله یې وکړه ډېری بابا ژوندی و موږ ډېری بابا پسې کور ته لاړو نه دې موږ ته ویلي و نه موږ ته دعوت راکړی و نه بل کړی و نه بل کړی و لیکن کم از کم موږ ویل یاره دا خویونه په کار دا ده چې دلته زموږ په خپل منځ کې دا ډیولپ شي چې یاره خوږ کورنۍ سره سړی ښه وکړي د دې په خوږو باندې یو ملهم کېښودی شي نه چې یاره دې نور خوږ کړی شي لکه نو خدای شته هغې کې هم بیا وروستو هم مانه دا ده که داسې راغلي دي په سیاستونو کې نو د سیاستونو په تناظر کې مانه دا ده چې یاره موږ د NP سره بار بار دا دغه یو کړی دی لکه اوس هم دا خبره ده لکه هغې کې رحمت علي خان کور یې ودان ښه خبره یې کېښوده بېرته زه هم د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د یو ذمهوار سیاسي کارکون په حیث باندې د عهدهدار په حیث باندې هغه خپل ملاتړ خو یقینا اعلانوم پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ به په دې الیکشن کې هم د عوامي نیشنل پارټۍ د دې دغه شوي سره په چا فیصله کړې ده څوک یې ټاکلی دی د دې دغه لپاره ذمهوارۍ لپاره موږ د خان نواب خان د ملاتړ مکمل حمایت کوو زه شاکر الله خان ایډوکیټ خبرې کوم چې پاکستان پیپل پارټي تحصیلي کابل صدر یم زه شکریا هم د دې ادا کوم دا کم غم چې شوی دی چې وقار خان الله تعالی دې خاورو سره وبخي داسې یو غټ غم دی چې هغه یوازې د دې کورمې نه دی زموږ د ټولو دی په شریکه دی خو الله تعالی دې وبخي منګه د الیکشن کله چې ضمني الیکشن نوټیفیکیشن وشو نو موږ خپل کې د تحصیل په سطح باندې ضلعي په سطح او صوبایي مشرانو هم موږ یو غونډه شوې وه په هغې کې موږ خپله جرګه وکړه موږ دا فیصله وکړه چې غیر مشروط طور به موږ د دې خان نواب صاحب کوم چې د PK7 د ضمني الیکشن دپاره امیدوار دی د ده ملګرتیا به کوو څنګه چې موږ په 2018 کې د وقار خان سره بلکل اوږه په اوږه او هر ورځ ورسره ګرځېدلي وو ټولو ملګرو زموږ د پاکستان پیپل پارټۍ ښه په نره ورسره ملګرتیا کړې وه نو هغه شانتې کومک موږ د هغې فیصله کړې ده مشرانو هدایت دي هغه به ورسره کوو انشاءالله څنګه چې کاکاجي خبره وکړه نو دا سیټ زموږ د دې اپوزیشن زه ګڼم دا د وقار خان یوازې نه زموږ خپل هم ګڼو چې او دا زموږ امیدوار او زموږ به خان نواب هم زموږ امیدواري زه د جماعت اسلامي ضلع مسوات جنرال سیکرټري په عمده باندې زه په دې وخت کې د ANP د قیادت شکریا ادا کوم چې ضلعي لیول قیادت او صوبایي لیول قیادت هغه د جماعت اسلامي ضلعي قیادت سره صوبایي قیادت سره دا ملاقاتونه وشو جرګې راغلي او موږ د دې خاندان سره د دې غم سره په دې غمجن کېدو په وجه باندې او د غمرازۍ په بنیاد باندې موږ جماعت اسلامي خپل کینډیډیټ د محترم خان نواب صاحب په حق کې د سپارښتنه کوو او په دې موقع باندې د وقار خان مرحوم لپاره دعا کوو چې الله تعالی دې هغه ته مغفرت نصیب کړي یو اضافي خبره ده کوم چې موږ جماعت اسلامي په ملکی سطح باندې او په صوبایي سطح باندې د PDM حصه نه یو او نه د حکومت سره زموږ خپل جدایي موقف دی د دې وجې نه موږ څه شرایط د ANP د قیادت سره شیر کړي دي هغه شرایط په خپل ځای نو د مرګ فراداري صاحب د قانون لاګو کاغذونه داخل شوي ان شاء الله په 3 تاریخ باندې هغه خپل کاغذونه چې هغه واپس واخلي څنګه چې د مشرانو وایي د PTI د مشرانو د موږ ریکوست کوو درخواست کوو چې په لحاظ دا سیټ چې په دې باندې په ملکي سطح سره ورځي نه په صوبایي سطح نه په د اپوزیشن د تر یو حکومت ته رسیدو خاص خبره نه ده نو د همدردۍ په بنیاد کې هغوی پرېږدي نو یو خو د دې حلقې د خلکو سره چې دا حواله شي ځکه دا په دې څلورو کاله کې څلورم الیکشن شو قومي وطن پارټي دا غم چې دی د دروند غم چې دی خپل غم ګڼي او په دې موقع باندې د مرهم پټۍ په تور باندې سپین روبې مشر چې دی خان نواب صاحب د ده د حمایت بھرپور اعلان کوو او انشاءالله روان الیکشن کې به اوږه په اوږه سره ولاړ یو او زما د پارټۍ ملګرو او دا ټول کوم ملګري چې دلته راغلي دي هغه جمعیت علما اسلام دی که جماعت اسلامي ده
که تاریخ لبیک دی که مسلم لیگ نون زموږ سره خبرې شوي دي په دې وخت کې نشته سبا به سره پاکستان پیپل پارټي ده پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده شیرپاو خان پارټي ده زه ټولو د خپل خاندان د طرفه د خپلې ملګرتیا له طرفه د خپلې پارټۍ طرفه ستاسو انتهایي مشکور یم او دا یو سوال زه کوم ستاسو په مخ کې چې ما په هلکوالي کې یم لکه دا سیاست ما د ودرېدو سیاست ما نه کوم زه د وړوکوالي نه خدای خدمتګار یم او ما زه به د مرګه پورې خدای خدمتګاري کوم بغیر لالچه دا مې ستاسو سره اوس هم لوز دی چې که تاسو په ما باندې اعتماد وکړو تاسو زه وګټلم نو چې کمې پورې زه جمدی ما نو دا نه ده چې زه به د یوازې عوامي نیشنل پارټۍ زه د خپلې حلقې د خپل سواد د ټول لار هر یو سړي دپاره به انشاءالله تعالی زه به د ټول سواد دپاره خپل جدوجهد کوم او چې څه زمانه کېږي که زما په وینه زما د علاقې کار کېږي زموږ تاریخ تاسو ته معلوم دی موږ د خپلې علاقې لپاره وینې توی کړي نو زه دا خبره کوم که رقم تاریخ هم ناست دی نو د دغه تاریخ هم تاسو ته معلوم دی پارټیانې به زموږ مختلفي خو زموږ په دې در کې چې تاسو زموږ سره د وقار هم په در کې چې تاسو زما سره کومه مرسته وکړه کوم چې زموږ سره زموږ علماو جماعت اسلامي والا ملګرو د نورو ملګرو کوم داد ما نه راکړو ځکه نن جمع دی تاسو په داد جمع دی که نه د وقار هم زمانه اوسته ما وسله ورته تاسو ما وسله راغله دغه مې د سوالي د سپین سره به ونه شرمول بس تاسو یې مشکور یم خدای پاک دې تاسو دومره عزت درکړي تاسو ما راکړه او چې زه جمع دی انشاءالله او به ما کیسه تاسو وګټل نو خدمت وکړو او کنیم بکو به انشاءالله تعالی السلام علیکم